دا اوس کوم خدمتونه کوي هغه د واقع جفرا پاک حاجی رضی متنصب کی دا مو چرای شم دلته په اسانه سره سہولت سره ناسو دا دغه مشرانو برکت دی خدای پاک دې قبر د نوم نه ډک کی خدای پاک جنتونه متنصب کی او خدای پاک دې ثوابونه لري تورسه الہ العالمین عالم برزخ په پراخ کې جنتونه متنصب کی دې په بدل کې ورته جنتونه ورته خپل رضا ورته ورکي او څوک چې خدمت کوي خدای پاک هغه ته توفیق نصیب کړي او دغه عمل قبول او منظور کړي الہ العالمین زموږ د دې کلي کې پاک اتحاد نصیب کړي زموږ څومره خفګان دی په خوشحالۍ بدل کړي دا ټینشن ختم کړي زموږ څومره پریشانۍ دي ختم کړي او زموږ دشمنۍ په دوستۍ بدل کړي خفه زموږ خوشحال کړي څومره مینه محبت د صحابه کرامو او د اولیاء کرامو د بزرګانو دینو هغه مینه محبت زموږ د مسلمانانو خپل کې پیدا کړي زموږ مخالفت موافقت کې بدل کړي خفګان په خوشحالۍ کې بدل کړي او موږ ټول یو کې څنګه چې حدیث شریف مفهوم چې مسلمان مثال د یو جسم دی کجسد واحد کجسد واحد د یو جسد یو جسم په شان دی نو خدای پاک موږ ټول یو مسلمانان زموږ اتفاق نصیب کړي زموږ طرف غنې زموږ خطرونه ختم کړي زمونږ په دې کلي کې ما د ملګري دي چې انفرادي اجتماعي لحاظ سره د کلي خدمت کوي یو ورور زموږ افتخار باندې چې هغې د پولیس ډپارټمنټ کې دي اولدار پوسټ باندې دي هغې انفرادي طور باندې ډېر خدمات کوي لکه د قرآن محل قیام هغې کړی دی او د هغې مرهونې منت دی او اوسه پورې کوششونه کوي دارنګه پروژه کې هم ډېر خلکو سره انفرادي مختلف طریقو سره مالي وغیره امدادونه کړي دي او د ډېرو سره امدادونه کړي ته دعا کوو چې خدای پاک ورته استقامت نصیب کړي رب ورته همت نصیب کړي او دا کوم اعمال چې قبول کوم کړي دي اعمال خدای پاک دا اعمال قبول منظور کړي خدای پاک دا اعمال قبول منظور لکه څنګه چې زمونږ الخدمت تنظیم دی نو هغه چانه پټه نه ده هر موقع باندې هغې چې کوم دی خدمتونه کړي دي او کوي که د زلزلې په موقع باندې که سیلاب په موقع باندې که په روژه کې خلکو ته پیکجونه غریبانانو سره امدادي هغې ته پیکجونه ورکولي نو دغه کسانو ته الخدمت تنظیم او د هغې اراکینو ته دعا کوي چې خدای پاک هغې ته همت نصیب کړي او